حدیث مبارک کے راضی د دریو خوراکونو حساب با اللہ نکی کدا اللہ خوخشی نو د دریو خوراکونو حساب با اللہ نکی د دریو بندیانو سره د دریو ټیمونو خوراک دی چې د دې حساب به الله نه کوي خو ګورئ اذا کان حلالا شرط دا دی چې دا کوم څیز خوري چې دا حلالي بس ناس حرام ہوتا دی دا خو قصه ختمه ده چې دا خوري دا حلال دی نو دریو ټیمونه کې او د دریو کسانو سره به الله حساب نه کوي الصائم روجدار چې روجه ماتی ښه او دې خوراک کوي د دې حساب به الله د سره نه کوي چې د الله خوښه شي خو چې ګورې رزق حلالي ښه وی متصحر دی پیشمنی کوونکی ښه چې په پیشمنی کې څوک خوراک کوي او خوراک حلالي وی الله به د دې حساب د بنده سره نه کوي ښه بل والمرابط فی سبیل الله چې مجاهد تلے دے او پلار د الله کی جنگیږي مجاهد لګیا دے خوراک کوي د دې حساب الله نه کوي قربان د مجاهد هغه ټول ورځ حساب نه کوي زمونږ د جماعت یا د پیشمنی هغه دی او والمرابط فی سبیل الله مجاهد چې لاړ او پلار د الله کې دی د سحر او ماښام او غربه روټۍ خوري الله به ورسره حساب نه کوي الله به ورسره حساب نه کوي نو یو روجدار دی یو پیشمنی کوونکی دی یو مجاهد دی ښه نو پیشمنی له پاسه دا عادت جوړ کړي دا چې سترګې پټي او خولې ته ډوډۍ ولي مړه دا پیشمنی دی پتا رحمتونه راوریږي ښکلی پاسه دس وکا خوراک تکینا وی نبی علیہ السلام فرمایلی دی ان تصحروا فإن فی السحور برکتا نبی علیہ السلام فرمائی پیشمنی کوئی پا پیشمنی کی برکت دی شکر دی دا برکت تیم ترا پاسے دلے مخا دا برکت تیم دی او دس کوو خکلی پا پاکا خل پاکا نوڑے اوچتوا پتا اللہ دا ملائکو دا طرف نا رحمتو نا راوری گی رحمتو نا دیسی قیمتی ورز دیسی قیمتی ٹیمو نا دی گناہونو کفارش سنگ بدا دا گناہونو کفارہ کیگی ځان په دې لک پوک د دواړو جهانو سردار فرمای الصلوات الخمس پنځه منځونه والجمعه الى الجمعه او یو جمعه د بلی جمعه پوری و رمضان الى رمضان مکفرات ما بینهن اذا اجتنب الكبائر نبی علیہ السلام فرمائی چې کم سړی د غټو ګناهونو نه ځان ساتي د کبیره ګناهونو نه هغه به په توبه معاف کیږي د غټو ګناهونو نه ځان ساتي او د ده نه واړه واړه ګناهونه کیږي خامخا سړی په لاره روان دی ولاړ دی نظر لګي څه واړه واړه ګناهونه د ده نه کیږي نو پنځه منځونه د یو منځ نه واله د بل منځه پورې چې څومره واړه ګناهونه شوي نو چې ته بل منځ کې نه د تیر منځ او د دې منځ ترمنځ الله هغه ټول معاف کړي